ژوندون هم عجیبا وکړې کانې په ډېرو زړونو کړې ښخې تیرې تیرې چړې په ډېرو زړونو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وقال معاذ رضي الله تعالى عنه اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود اليقين والإيمان كله. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة ودعاؤكم إيمانكم. امام بخاری رحمت الله علیه د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ اثر بیان کړی دی او دلته تعلیقا بیان کړی او پدې کې چې هغه په مسند احمد او مصنف ابن ابي شيبه کې موجود دی. راغه شاګرد اسود ابن هلال المحاربي یوزل د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ وړاندې راغی نو معاذ رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل اجلس بنا نؤمن ساعة رضا مونږ سره کینا نؤمن ساعة لږ وخت د ایمان خبرې کو یا نؤمن ساعة لږ وخت د بار خپل ایمان تازه کو. امام بخاری رحمت الله علیه کې دې شي د دینه د استدلال کول غواړي چې ذکر د الله کول یا ذکر د نبی له سلام دا د ایمان جز دی او بیا دا ثابتول غواړي چې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ د مخ کې نه مؤمن دی او بیا فرمایي چې راځه لګوندې د ایمان تازګي خبرې وکړو او ایمان تازه کو. لہذا دا لازمن دا مراد دی چې ایمان کې اضافه کیږي او هغه خبره تر راته شو. جواب دارې چې دلته کې په زیادت د ایمان نه مراد تصدیق دی. د تصدیق کې په یقین کې زیاتواله مراد دی او دغه شان ایمان منجب نه دی بلکې ایمان معلی کې زیاتی مراد ده. ایمان منجب چې کوم دغه بخپل حالت وي او ایمان معلی چې کوم درجات اوچتيږي هغه داغي اوچتيږي زیاتی باغی کې راځي. وقال ابن مسعود اليقين والإيمان كله. ایمان ټول پټول دا یقین نه نو په ظاهره پدې کې خو د زیادت د ایمان سموناسب څه خبره نشته خو امام بخاری رحمت الله علیه منشا دا چې دلته کې د کله لفظ چره دا دلالت کوي د ایمان په اجزا باندې چې ایمان اجزا شته. دلته خو نیم اثر نقل کړي لري خو بل ځکه پورا اثر نقل کړي التدا ذکر کړي چې الصبر نصف الايمان واليقين والايمان كله. الصبر نصف الايمان واليقين الايمان كله. نو اشاره کوي د غړومبني جز طرف ته چې الصبر نصف الايمان چې صبر د ایمان نصف دی دا یعنی دیم جز دی. نو اشاره دی طرف ته کوي چې را دا د ایمان جز دی سره. نو جواب ورته موږ ورکو بشکه جز دی خو جزء ترکیبی نه دی بلکې جزء تزئینی دی. جزء تزئینی دی. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى. عبد الله ابن عمر سے فرمای لا يبلغ العبد بندر حق تقوى حقیقت تا هغه وخت پورې نشي رسیدلې حتى يدع ما حاك في الصدر تر دې چې بزل کې یو خبره باره کې تردد راځي او لګوندې تا ته پاغي کې جټکا راشي او هغه سیس ته پرې دي نو تبر تقوا حقیقت ته ورسي. نو شاید چې امام بخاری رحمت الله علیه دا ثابتول غواړي چې تقوا او ایمان دا دواړه یو سيزونه دي. نو موږ ته جواب ورکو چې ک جز جوړ شو نو دا جزء تزئینی دی ترکیبی نه دی. وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. مجاهد رحمت الله علیه دا چې دا د عبد الله ابن عمر صاحب شاګرد دی او هغه فرمایي دا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا د دې تفسیر کوي اوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. مونږ تاسو ته او نوح علیہ السلام ته دواړو ته یو دین درکړی اصول نه کې فرو
دا گویا کې یو مقدمه شو. بیا دویمه مقدمه هغه فرمای وقال ابن عباس شرعه ومنهاجا. نو هغه د شرعه ومنهاجا معنی کوي سبیلا وسنتا لارا او طریقه. دا دواړه ملاوي امام بخاری رحمت الله علیه اولنې مقدمه او دویمه مقدمه او بیا فرمای چې مونږ تاسو ته او نوح علیه السلام ته یو دین ورکړی او هغه د ایمان، هغه د ایمان، لیکن د ار یو د پاره شرعتا و منهاجا جدا جدا دی. بعض فروعي احکامات دواړه جدا جدا دي، خود دین یو دی لیکن احکامات مختلف دي، پس کې کم دي او پس کې زیات دي، نو لہذا ایمان هم زیات او کم راشته. نو جواب دار چې ایمان منجی یو دی، داغه متعلقات، داغه نتایج، داغه ثمرات مختلف احکامات په صورت کې جدا جدا راځي. ایمان منجی همغه یو دی. ودعاؤکم ایمانکم، ودعاؤکم ایمانکم دا د آیات تفسیر دی چې باغی کې راځي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤکم، زما پروردگار ستاسو پروا به نه کوله که تاسو د الله ته دعا نه کوله. دلته کې عبد الله ابن عباس صاحب تفسیر کوي دعاؤکم ایمانکم، دعاؤکم ایمانکم. نو دین امام بخاری رحمت الله علیه دا استدلال کی چې دعاؤکم نه ایمانکم مراد غشتل دا به طور مجاز دی او علاقه بدل د کیداره چې دعا جز دی او ایمان دا کل دی، دعا جز دی او ایمان دا کل دی. نو معلومه دا شو چې دعا دا د ایمان یو جز دی، دا هم د ایمان یو حصہ. نو جواب دار چې دلته کې دا تفسیر مونږ منو بالکل دا منقول دی، دا دعا حکم تفسیر په ایمان حکم سره، خو دا یو تفسیر متعین نه نورم شته، لہذا دلته کې د مجاز طرف ته راتلو ضرورت نشته چې حقيقي معنی مراد غشتل مشکل وي، ممکن نه وي، نو ال د خلق حقیقي مجاز تزي. دلته حقيقي معنی غشتل واضح دي، کته سو دعاګانې نه کولې نو الله بس تاسو پروا نه کوله. نو یو اعتبار سره دعا کول او ایمان جز دی، الته کې تا دعا جز جوړ کړی و، نو یو اعتبار سره دعا کول او ایمان جز دی، ځکه چې دعا معنا دا الله ته आवाज کول، الله ته आवाज کول. نو الله ته आवाजونه په مختلف انداز کې کیږي، باغی کې یو لا اله الا الله هم دی، نو دا اوم د دعا یو جزء او یو حصہ شو. نو په دې صورت کې دعا کول شو او ایمان جز شو، نو ایمان مرکب کېدل دا نه لازمه ناراضي، لہذا دې زنه د امام بخاری رحمت الله علیه استدلال صحیح نه دی. بیا حدیث مبارک ذکر کړی ابي قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال اخبرنا حنظله بن ابي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان. دا مشهور حدیث ته چې د اسلام بنا په 5 سيزونه باندې دا او په دې کې د شهادت او د ارکان اربعه د سلور سيزونو ذکر دی. په گویا کې اسلام ته یو تشبیه ورکړی شي د یو خیمه سره چې د شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه فضائل اعمال کې داغي فرمای تشریح کی چې دا لا اله الا الله د منځنی لرګي دی او دا باقی سلور ګټونه دي. نو لہذا د لا اله الا الله او د باقی ارکان اربعه سره د خیمه د دین او د اسلام چې دا قائم شوه. امام بخاری رحمت الله علیه دلته دا حدیث مبارک راوړو. نو د حدیث راوړل نه مقصد دا دی چې اسلام مبني دی په دې 5 سيزونو باندې، دا ویل غواړي چې معلومه ده شو چې دا 5 سيزونه د ایمان جز دي. مونږ ته جواب ورکو اولا خبردار چې دا استدلال خو دا په دې خبره موقوف دی چې ایمان او اسلام یو سیز دی. دلته خو تاسو خبره د ایمان کوي او دلته کې تا حدیث ذکر کړه د اسلام، حدیث یې ذکر کو د اسلام ذکر کې چې بنی الاسلام علی خمس. اول دا تاسو وایي چې ایمان، نو امام بخاری د قائل دی چې ایمان او اسلام یو دي، مترادف دي، خو محقق خبره زمون په نزدیک باندې دارا چې دواړه مترادف نه دي بلکې ایمان او اسلام دواړو کې لګ فرق شته. لہذا اسلام د مختلفو اشیاءونه چې مرکب شو نو د اغینه دا نه لازمیږي چې د ایمان مرکب شو، چې اسلام مرکب شو نو ایمان مرکب نه، جدا جدا دي دواړه، چې دواړه یو ویني بیا به اعلی.
اسلام جدا دی ایمان جدا دی لہذا د اسلام د مرکب کېدو نه دا نه ثابتېږي چې ایمان هم مرکب شو بالفرض کدا تسلیم کړی شي چې دواړه مترادف دي او د اسلام د لپاره اجزا ذکر شوي دي نو د دې نه د ایمان اجزا لازمیږي نو مونږ وایو چې بیا ستا خبره په سر سترګو خداغې نه اجزای ترکیبیه مراد نه بلکې اجزای تزئینی دنه مراد دي اجزای تزئینی باب امور الایمان وقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى قوله تعالى المتقون قد أفلح المؤمنون الآية په دې باب کې د امور نسبت ایمان طرف ته شوی امام بخاری رحمت الله علیه کړه باب امور الایمان په دې کې دوه احتمالات دي یو احتمال لاره چې دا اضافت بیانیه وي اضافت بیانیه او مراد ته ندار باب الامور التي هي الايمان نو په دې صورت کې بیا د ترجمه الباب مقصد دا وی چې ایمان مرکب دی بسيط نه دی دا باب دی په بیان د هغه امور کې چې هغه د ایمان جز دی هغه ایمان جز دی لہذا دین او بیا د هغه مقصود دا وی چې ایمان مرکب دی بسيط نه دی او دویم احتمال بګیدار راځي چې دا اضافت باللام دی یعنی باب الامور التي هي ثابته للایمان دا باب دی په هغه امور په بیان کې چې هغه ثابت دي د ایمان د لپاره نو په دې صورت کې بیا خو د مرجئه او تردید کوي چې ما مرجئه وایي چې را اعمال د لغو دي بس ایمان دی وروړو دا کافی ده امام بخاری د دینه تردید کوي د مرجئه چې نه هغه امور چې هغه د ایمان د لپاره ثابت دي د هغه متعلقات دي نو هغه ورله ضرور دي صرف ایمان ورله کافی نه دی حضرت رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه فرمای چې دلته کې تردید مقصود نه دی بلکې امام بخاری رحمت الله علیه یو عام خبره کوي چې د ایمان ډېری تقاضی دي نو د هغه تقاضی بیانول هغه مقصود دی هغه دلته کې بیانای او ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق د آیت مبارکه د ذکر کولو مقصد سره د ذکر کوي چې په دې کې د امور ایمان ذکر راغلی د امور ایمان ذکر پکې راغلی چې کله د تحویل قبله حکم راغی په هغه وخت کې خلکو ډېر اعتراضات کړو ځکه چې اول خو مسلمانانو چې بیت المقدس ته بیت مدینه منوره کې مخ کړو هغه نه وړاندې بیت الله شریف ته بیا 14 میاشتې بیت المقدس ته بیا واپس بیت الله شریف ته نو د خلکو اعتراضات کول چې مسلمانان په یو جهاد باندې قائم نه اوسېږي نو په دې اعتراضاتو په جواب کې الله تبارک وتعالى د آیت کریمه نازل کړي چې په دین منحصر نه نیکی منحصر نه صرف په دې خبره کې چې تاسو مشرق ته مخواړه یا مغرب ته مخواړه په یو خبره کې منحصر نه چې په دوه ټکی یاد کا بیا غي منحصره کې وغي کې هر ټیم باغی د قبله خبره کوله بحث کو د امام بخاری رحمت الله علیه منشا صدا هغه وی چې دا بر دا ایمان دی بر دا ایمان دی ځکه چې بر د دې فرد اعظم د دې لوی د نیکه د ټول نلوی نیکی سره ایمان دی کنه نو لہذا اغي بر ته د ایمان مترادف وایا چې بر د ایمان مترادف دی خدا آیت مبارکه د احناف او د مسلک خلاف نه دی دغه ګور راضی من امن بالله والیوم الاخر من امن بالله دا الله الگ ذکر کو جدا ذکر کو او بیا وآت المال هغه کې وو حرف عطف سره جدا ذکر کو لہذا د دین معلومیږي چې من امن جدا سیز دی او آت المال جدا سیز دی کدا دواړه جزء نبي به دا وو حرف عطف دا سره نه ذکر کو خو لیکن بیا هم ځکه جز شیم خدا ایمان جز دی جزء ترکیبی نه دی بلکې جزء تزئینی دی او قد افلح المؤمنون پدې کې د ایمان لفظ موجود دی او دینه مخ کې چې کوم راتلونکي صفات ذکر کیږي هغه د مؤمن لپاره ضرور دي نه دینه مقصود بیان دا غدار چې د ایمان دا تقاضی دي چې مسلمان کې دا صفات پکار دي سمر گران پاپا کلای پیغمبر